موجوده حکومت که مرکزی دی که د صوبایي حکومت دی دا د پی ټی آی دی بس دی کنه دی مرکزیان داره تپوس کوم دا پی ټی آی ته ایم ان ورکړی دی کنه دی ورکړی لکشو سره جواب راته ورکړی کنه دی ورکړی بیا د صوبایي حکومت کې دا ای پی ورکړی دی کنه دی ورکړی څه شي دپاره ورکړی دا تپوس نه کوم څه شي دپاره ورکړی خپل حق دپاره ورکړی اوس صوبایي وزیر اعلی یا مرکزي حکومت زه تاته دا تپوس کوم چې ما ته کوم شی غوښتو تا په ما کوم حق کېدو د عمران خان د ازادۍ دپاره یا د ما د اسلام د سرې فعال کېدو دپاره یا د ما د نورو مرادونو لپاره تاسو کومه مطالبه کوله خو ما ته پوره کړې وې چې تا ته ما ایم ان ایم درکړی دی و ایم پي ایم درکړی دی ته ما نه نور څه شی غواړې ته خو ما سره څه حق نه دی پاتې د موجوده حکومت خو څه ما ته سره حق پاتې دی هغه ته اوس ټیک شه دا هغه ورکړی دی چې انشاءالله تعالی په یو شي تپوس کوي کوم به کوم تپوس خفه کېږم دا وزیر اعلی صاحب ته خو نو داسې کابینې سره تعلق ساتې چې هغه باندې موږ فخر تا نه علاوه دی که ته وزیر اعلی وې او که نه وې خو خیبر او ارګزی دا سره غرونه دي دا ټولو ته پته ده چې د هغو رسم و رواجو طریقې ته څوک سره دي هغه ته نو ته یک یو شی دی خو زه تا نه دا تپوس کوم چې تا ما باندې د صوبایي کوم حق و تا ته ما خپل ایم پي ایم درکړه ته ما نه تنګې مه خړوې چې ته ماته د تا خپل ته کوم دی د سر وچینګ حق دی وفاق ته لاړ شه تا ته پته نشته چې وفاقي حکومت دا صوبایي حکومت دا ضلعې دا قبایلي خلک دا په دې کې ضم شوي دي چې ضم شوي دي نو ته ما کې فرق واړوله چې ته خپل افریدي ورور ته یو نظر کوې او ما ورګزي ته بل نظر کوې د ما او تا خو شپه ورځ ښه او بده ما وبرژلې دا ټولې خبرې سره شریکې وي مهرباني وکړه چې د ما مشر و که د تا مشر و رسم و رواج مې شریک دی په تخ کې ما سره فرق مه راوله ته څه وزیر اعلی جوړ یې ما د اورګزي بچې په دې فخر کړی دی او ما ته به دا خبره مخته کېده چې که نور څوک کېږي او که نه کېږي خو د ما په موت کې خو امن راولي که نور څوک کېږي او که نه کېږي ما ته خو د سر چک په حال کې نو تا نه خو یوه مونه شه خو مهرباني وکړه چې ته خپل سوچ دې خبرې ته برابر کړه که چېرې ته ما دغه مسالې داسې هوا کې پاتې شوې نو د ما د تا په منځ کې ګیله نور هم راشي نوره ګیله هم زیاته شي زه خو تا نه څه ګیله کوم په دې شکل کوم چې ما او تا سره وروڼه یو زه ته تا نه ګیله کوم په دې شکل کوم چې تا ته مې ایم ایم اے درکړي دي ما باندې خو وزیر اعلی صاحب دا هېڅ حق نه دی پاتې ما ته په خپل حق پوره کړی دی او که وکیل ته داسې خبرې کوې که بله دې ته ماته توره لکیره درته که زه په دغې توره لکیرې لاړ شه او مرکز ته نو مرکز ته زه کته هم نه څوم نن راغلی یم نن نه بعد ته زه بیا راځم بیا زما دا بیان بدل وي بیا به ورپسې بیا راځم بیا زما دا بیان بدل وي خو تاسو ته خو خلکو ته زه دا خواست کوم چې هر وخت په دغه سوچ او په فکر کې اوسېږو چې انشاءالله تعالی چې کله د موږ د صوبایي بجټ پیش کېږي هغه باندې به موږ ډېر خبر وي چې کله موږ معلوم شو نو دویم احتجاج به موږ په حق نه یوه ورځ به مخکې کوو تاسو ته بیا موږ انشاءالله اطلاع درکوو بیا باندې خبرې لپاره انشاءالله بیا راوځو که خیر وي تاسو دې قربانیو ته تیار یو که نه یاست ها وجه دا دی چې د موضوع سروس چیک په حوالې باندې نن دې ته راغلي یو په هغې کې مختلف قسمه خبرې وشوې من مقصد د موضوع د سروس چیک دی چې هغه د ما موضوع ته بیا ورګزي ته چې نوي ملا وزیر اعلی صاحب خفه نه شي سیاست ته پاتې دی سیاست ختم نه دی خو بیا به سبا ته زما ای پي او ایم ان اے نام ګیله کوي ما په سټیج باندې قسمه خبرې وشوې ولې وشوې چې ایم ان اے صاحب ته په انګو کې خو بیولې ای پي ای صاحب ته په توجې کې خو بیولې ته ماته وایې چې ما ته مو خلکو نه ووټ وکړی دا ورته ما وایي ورته دروازه ته کولې دی ما د عمران خان ازادۍ دپاره ورغوښتی وو د خپل قوم د خیرو دپاره ما ورغوښتی وو اوس نه چې د ما پروا نه کوې نو خامخا به الکشنې به هم راځي خبرې به هم راځي
خو ګیله منه ورته موت وزیاتېږي. نو تاسو ته د مو دا خواست انشاءالله تعالی په خیر یې وینو. کله د اسمبلۍ بچت پیش کېږي هغه نه یې واورېږي او که ویرېږي مخکې به موږ تاسو بیا پر امن احتجاج کوو لکه څنګه یې نن وکړه. حکومته ته په دغه باندې کار ولې نه شروع کوې چې ته هر څه یو محدودې علاقې ته وړې. دا علاقې نه تا توره بوره جوړه کړه دې نه تا بیا یو جنګ بهار جوړ کړو. مو دا حکومت نه دا عرض کوو خاص کر کے وزیر اعلیٰ صاحب نه که ته دا علاقه ته ابدوني او دا جنګ د ختمولې نو مهرباني وکړه دا کوم هډکوارټر دی یا د کوم غاټ سکیبونه دي دا هپر کې واچوه چې کله هپر آباد شو ټول ورکزی به آباد وي. که د کومه رویه د تا دی د یک طرفه دی چونه مجبور یې چونه مجبور دی ته ورته نشي هلی مو ته ویه مو به ورشو سوال به ورته وکړو زري به ورته وکړو خو موږ خپله علاقه آباده غواړو. خبرې ډېرې دي نور مشران به خبرې کوي خو مونږ که څه کمی پیښې شي زه درنه بخښنه غواړم خو یو څو اوازونه به کوم جذبې سره به جواب راکوو. امن غواړو امن غواړو. چند سلسله دلته نه راځي دا یو بل انسان نه دی دا زه ځان ته څه کوم دا زه ته څه کوم کله به څه نه کیږي نن یو څه غواړم چند سلسله څه چې تاسو څه څه کوئ چې تاسو ته حق نه تاسو ته امن نه نو څه څه دې ځان ته څه دا امن وړي نه دی دا ولا خپل حق نه دی وزیر اعلی څه کوي چې څه کوي ته نه نو څه ورته وسائل أنك مرة خلق مسلم في الدنيا مقدمة مقام جنريشن فإيكوسي سبيك حال مسؤولية سخبري وتلا دوما كذا ما تسبيك حال ده جواز كذي فأطلع سنة يمين وفاق سبيك الكلام سبيك بقول لك كذا مسألة يقول كذا كذا مسألة فتيجي ما يمين نتفاهم خلاص كل سبيك سهل وش بسبيك وما مزاحم ولا وجهه وفاقنا ولا مركز دا مور مې چې دا چې سکرټري چې مستقل چې شته دا لکه نن زره د رسول سلام الله علیه و سلم چې تاسو دې څه څه کوله نو موږ چې دې څه څه کوله و دې چې اوس روان دي اوس راته مشتر روان دي اوس راته هغه ټول ټول څه څه د خلکو د مزاحمت مذاکرات کوي مطلب کوي اوس نه یو څه کله چې موږ نه څه کوو دا تاسو اوس یو څه اصلي اشاره تاسو ته د نو مجبورات مرکز سره په مرکز کې د مطالبات مشموله دا وځي یو څه د موږ سره د ریاست په ډول دا د ریاست په ډول سیاسي تاسو څنګه څنګه دا نشته تاسو د موږ په باندې نو زموږ خپل دی ریاست پاکستان کومو اگر کمیسون د مور فلور وی نو هغه مو سره زیاته ظلم وکړو نو کورونه اعلان کړو علاقې نه راوړو په زبردستي سره بیا چې کله مو خپل علاقې ته وتښتیدو په 2016 کې نو سره وادي وشوي چې تاسو چې څورا د کورونه کومه تاسو سره زیاته شوه د دې تاسو موازنه مليږي 2016 نه تر اوسه پورې موجود قوم سرویشن دی دا یو لاس استجابونه جرګې وشوې نو نن پورې دوی ته حق نه دی ملاو شوی دا چې تاسو وچوکو چې څورا قبایل دي هغو سره مختلف وعدې شوي دي خو هغو وعدو چې کومه دي هغه په وعدو باندې دا حکومت نه دی ولاړ څوره مذاکرات شوي دي په هر ځای کې ته وخت پښتنو سره هغه چې کومې وعدې وکړي نو هغه چې کومه دي هغو ته نه پوره کېږي نن په دې سړې ګرمۍ کې دا راغلي دي خپلو حقوقو دپاره انشاءالله که موږ ته حقوق نه ملويږي موږ بیا هم وروځو بیا به وروځو په دوو وړو کیسو باندې موږ نه دغه کېږو ټولو نه اول غوښتنه بیا د وزیر الله چیف سیکرټري زه ډېر په دغه سره کوم چې تقریبا دې سره ګرمۍ کې تا دې ځان ته هېڅ لګول یې ته دفتر کې ناست یې دا حال سبھی نه تو تدریه کې انتظار کې په غاړه کې تو انسانیت کا د تو سره نو ته نن راغلی دوه خلکو مطالبې لري دوه خلکو خنوسه بیا ته واس نه لري ته یې تیاره زه دې کې ما واس نشته دا چې کومه دي دا صوبه ته ذمهوار یې نو بیا ورته استعفا ورکړه ته پرېږده دا سیټ
یو راوځه د خلکو سره ته کښېنه که ته نن دقسې صوبایي حکومت ته وړاندې دي پولیس آی جي ته وړاندې دي چیف سیکرټري ته وړاندې دي ځکه خپلو حقوقو دپاره وځو ما سره مختلف ظلمونه کېږي مختلف دغه کېږي تا د اډیاله مخته لاړ شي تا سره وفاقي حکومت پنجاب حکومت تا سره لږ ډرا وکړي دنیا بیا نارې وایي چې یاره زه احتجاج نه ما قانوني عیني حق دی او ما سره ظلم زیاتی کړي نن چې کومه دي ته تا انډر دی دا قوم دا عوام دا پښتانه دا خپلو حقوقو دپاره راوځي دا د ما قانوني عیني حق دی زه راوځم بیا ته ما باندې تشدد کړي ته ما باندې ظلمونه کړي که ته واس نه وي ته خپل عوام سره نه شې درېدی دا د کرسي پرېږده بیا به موږ انشاءالله د دغو خلکو سره خپل خبره چې د قبایلو د پښتنو خپل زور به انشاءالله ورسره ښیو نور چې کومه د مشرانو ډېرې خبرې وکړې موږ به انشاءالله منظم مو داسې ګرمیانې داسې سختیانې موږ خپل قوم دپاره بار بار به برداشت کړو موږ افسانې نه غورځومو دا نوجوانان ناست دي چې څو پرې مشرانو نه موږ ته فیصله نه وي راغلې موږ به دې ځای نه بچو که بیا په دغه ظالم ریاست کې که موږ سره نه کېناسته بیا به موږ خپل عمل ورته تیار وو بیا به دا ګیلامونه دا نه کړي چې آیا تاسې ولې داسې وکړو دوی غواړي چې ظالمان دي موږ سره ظلم وکړي کېدای شي په موږ تشدد وکړي کېدای شي چې موږ مړه کړي خو انشاءالله موږ به افسانې نه بینو موږ به خپل قوم دپاره هرې خبرې ته تیار وو موږ به خپل قوم دپاره جیل FIR دغو شیانو شیډل فور دغو کیسو میسونه نه دغه کېږو والي تاسو ته پاته دي بله ورځې چې کوم ظلم وشو نجیب خپل قوم دپاره رالاړو دا خبره ما بله ورځې هم کړې دي چې هغه خپل حقوق وخت خپل قوم دپاره اواز اوچتول دې ظالم ریاست دا داندې صوبایي حکومت هغه چې کومه دغه شیډل فور کې چولی دی ورباندې FIR یې کړي دي مختلف مسلو کې ګیر کړی دی هغه ګناه صرف دا دی چې هغه صرف د علاقې امن غواړي علاقې دپاره اواز اوچتي دا څه څومره دي بله ورځې لکه خیبر والا چې کوم دی امن دپاره زه د پولیس لاریان یم چې که سوچ وکړې هرې هفتې کې د تا جنازه دي زه خو که امن غواړم تا دپاره یې غواړم زه که امن غواړم ځان دپاره ټول خیبر پښتونخوا دپاره یې غواړم خو تا دپاره دا نه دي په کار چې ته بیا ما مخته راوځې او ټولو نه اول ته بیا ما ته لاس راچې ته په ما FIR کوې تا دپاره شرم په کار دی منه ته څه ما سره ودرېدی نه شې ته ما باندې تشدد کوې دا بلکل موږ د پولیس ته یو IG ته یو DG ته یو ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړه ته چې څوران د علاقې اواز اوچتي هغو خلکو ته ته په کاره پروټیسټ ورکړې هغو خلکو سره ته ودرېږې نه چې ته کوم ظلم د شروع کړی دی خلکو سره دا خو یاره که چېرې موږ پاکستانیان نه وو که چېرې موږ قانون آیین کې دا حق نه وي که چېرې موږ آیین قانون ماتولې کوشش کړی وي هغه بیا بېله خبره دی نو دا پرامن احتجاج علاقې اواز خپلو حقوقو دپاره اوچتون دا خو بلکل ظلم دی چې ته د یو خلکو سره ظلم کوې نو د دې بلکل مذمت کړو انشاءالله موږ به مطمئن اوسېږو دا دې به چینو تر هغې پورې چې څو پورې موږ ته ریزلټ نه وي راوتلی که بیا چېرې نه کېناستو بیا لارې ډېرې ډېرې انشاءالله بیا که مشرانو کوم اډر وکړ بیا به همغه مطابق مخکې مزل کړو نو ډېره مننه کوم د ټولو مشرانو کشرانو انشاءالله مطمئن اوسېږو موږ در سره یو ټول مشرانو ځوانان